ګرانو کتونکو په دغه ویلا کې به خبرې اترې کوو په دوو موضوعاتو باندې. یو امن و امان چې 14 کلن سعد د غیرت په نوم د قتل ښکار شو. بل بېګا زول راغلی دی او د بجلۍ لوډ شډینګ یعنې بجلي مرور اتلې ده، تارونه را پرېوتي دي، په دې باندې به خبرې اترې کوو. او ورسره ډېر خلک سوشل میډیا باندې کمنټس کې ما ته خلک وایي چې یاره په ګرانۍ باندې، نو په ګرانۍ باندې موږ روزانه لګیا یو، خو په دغه ویلا کې به هم خبرې اترې کوو. ګرانو اورېدونکو، د ټولو مخکې د سعد دغه قتل ډېر سوالونه را پیدا کړي دي. د پړانګو میا کلي اوسېدونکي سعد د غیرت په نوم باندې قتل شوی دی. نن چې موږ کله د هغه د پلار سره خبرې وکړې، نو پلار یې وایي چې ما خپل زوی ته کتل چې هغه یې ویشته تړتکې والې، خو ورتلې په دې نه شوم چې هلته راته تمانچه نیولې وه چې دې خوا رالې نو ښه به ني، بلکې وي 4 ډزې په ما کړې خو هم دي، او بیا زه خپلې ښځې لاس یې رانه تو کړو چې تا م ولي، او وي زه یې کلک نیولې ومه او د دیوال نه سایډ ته. بیا چې یو جاجر یې ختم کړی، نو دویم جاجر، نو بیا هلته یو بل کس رشته دار و، هغه وی چې کله موږ هسپتال ته یوړو، نو د ملا یې چې کومه ده نو مکمله سوری شوې وه او په ملا کې لاس ورننوتی و. بل هغوی دا خبره وکړله چې جینۍ ورسره خو مړه کړله، خو جینۍ په یو کور کې وه او هغه ته بل کس ولاړ و او هغه ته یې دا ویلي دي چې زه کله ډز وورې نو جینۍ به م ولي. اوس ګرانو اورېدونکو، په دای کې په پلار باندې خو مې FIR شوی دی، او هغه پلار هغه وخت کې ډېر د خفګان او د اظهار وکړو چې ما خپل زوی قبر ته خو م دننه نه کړ، او درېیمه ورځ ده دعا کې خو م نیم ناست، پولیس ما ګرفتارۍ، یو خوا مې زوی مړ شو، مړ شوم هم پړ شوم. بل هغه دا خبره خو م وکړه چې هر قسمه تسلي کوم، په دغه جومات کې دعا ته ناست یو، د الله په کتاب لازم چې د خپل زوی د کړو وړو نه بلکل خبر یم، 14 کلن و، بالغ هم لا نه و چې هغه په دې کې ملوث نه دی. اوس کله چې دا فیصلې کېږي، نو پکار چې د قام خلکه خبر شي، خو دغه کلي علاقه کې چې موږ ګرځېدو، نو ټول خلکه د سعد په دې قتل باندې انتهایي خفه وو چې دا ډېر ظلم شوی دی. نو دې کې میډیکل رپورټ راشي، ولې چې خبره میډیکل رپورټ ته تلې وه، دوی دا م وویل چې دې کې یو ماشوم ضایع شوی دی، هغه بیا لښتي ته غورځولی شوی دی. نو د هغې نه پس خو یو فیصله وشي، نو بیا هم صحیح ده. خو یو خوا 14 کلن که مومره دغه سعد ورسره چې کوم دی، نو بیا قتل، بیا په پلار باندې FIR. خو دې خوا ته د جینۍ مور خو هم نن یو پرس کانفرنس کړی دی، او هغه وایي چې یاره دغه هلک په موږ کار راتم او ده به دا جینۍ تنګوله. نو دغه ځای کې بیا کنفیوژن پیدا شوی دی. په هر حال د علاقې خلکه د سعد په قتل باندې ډېر زیات خفه دي. د غیرت په نوم زموږ په معاشره کې ډېر زیات قتلونه کېږي، خبر تحقیق ته نه رسي. ډېر خلک وایي چې دې کې کینه بغض حسد و، او دې کې دغه پلار وایي چې مخکې زما نه غلا شوې وه، ما په دوی دعوه کړې وه، هغه سود یې راته او دغه بدل یې واخیسته. بیا دا کیس چا وکړ، دا چا کړی دی، نو دغه سوال دی چې پولیس په دې کې لټون وکړي، او دغه اصل خلکه چې چا دغه زنانه بدنامه کړې ده، نو چې دغه پکې بیا مخې ته روځي. خو ډېره افسوسناکه پېښه، دغه ماشوم تصویر ته چې ګورئ، نو سړی ډېر زیات خفه کوي چې دا ماشوم هم په یو داسې ککړ مرګ کې ککړ شو چې هم بدنام شو، هم د دې ځای نه لاړو. بهرحال ګرانو کتونکو، الله دې مومن مسلمان د داسې بختان او تورون نه وساتي، او په خپلو بچو باندې خو هم نظر کول پاتکار دي. او داسې وختونو کې غیرت نه دی پکار، بلکې مشران راټولول دي او رشته کول پکار دي. خو دوی دا هم وایي چې دغه زنانو ته ویلي شوي چې یاره ده ته یې په نکاح کوو، او د دوی دا الزام دی، او ته په ده باندې تور ولګوه چې ما سره دی و. نو ډېره افسوسناکه پېښه ده، داسې ډېرې پېښې وشوې، موږ کتلي دي.
چې وروسته بیا تحقیق شوی دی خو مرګونه شوي دي. دې سره ګرانو اورېدونکو بېګا زول راغلی او په دغه زول کې یو شمېر علاقو کې د بجلۍ تارونه راپرېوتي دي. موږ د وابډیک سین سره تېره موده چې کوم دی تېره هفته یو انټرویو کړې وه. هغه وی چې په دې 14 کالو کې ایمنیګانو فنډ نه 1 روپۍ چې کومه ده هغه نه ده مختص شوې چې په دې باندې ستنې ولګوه، په دې باندې تارونه کوم پوسیده تارونه دي دا دې نوي کړي شي. نو داسې واقعات په بیا مخې ته راځي. بل خلکو اونې هم کرلي دي، نو هغه اونې چې کوم دي د هغې کټۍ هم نشته، فارز محکمه خپل کار صحیح نه ترسره کوي. نو د علاقې چې کوم دی نو بېګا راسي تر دې وخته پورې په تیاره کې دي. د دې مرچکي او میر رزړ د دې علاقې هم تارونه راپرېوتي وو. نن موږ یو رپورټ به تاسو کتلی وي چې رحیم خان چې کوم د سلطان خان سابقه وزیر قانون ورور دی، هغې دغه په خپل مدد سره او د وابډۍ په تعاون سره دغه کار چې کوم دی نو ترسره کړه او دغې خلکو ته یې بجلي بحال کړه. خو په تحصیل تنګي کې په ډېرو علاقو کې بجلي نشته دی. نو دا یو مسله چې کومه ده مخې ته راغلې ده. بلې ګران اورېدونکو ګراني چې څنګه تاسو ځپلې یې داسې موږ هم ځپلي وو. د دغه ګرانۍ په وجه باندې هغه تګ راتګ هغه کنټرول شوی دی. خو ډېر خلک وایي چې په 150 باندې تیلو نو مختلف خاکې ورکوي چې خلک غپېدل او اوس چې کوم دی نو خاموشه دي. د 150 د تیلو د مستۍ ګراني وه، د ناپوهۍ ګراني وه، د نابلدۍ ګراني وه. هغه وزیر خزانه چې بیا 3 میاشتې پس لرې که چې نه پېده بیا به پسې بل واغسته، بیا بل واغسته. د IMF نه په ګرانو شرطونو باندې قرضې موږ هغه 68 باندې چې کوم تیلو موږ هغې ته لیوالي وو. خو دا اوس تیل خو دا ګران شوي نه وي، د اوس پرې پمپونه بند او عالمي سطح باندې وګورئ په ډېرو ملکونو کې د تیلو خرڅ چې کوم دی نو هغه بند شوي دي او پمپونه خو هم بند شوي دي. خو نن تاسو وګورئ چې نن په څومره علاقو کې غنم پټ شوي دي. په 2 ضلعو کې 1000 میلیون ټن دي او څونه غنم پټ شوي دي. نو دې کرپشن ته وګورئ، دلته خودساخته ګراني روانه ده. دلته کې د غنمو لو روان دی او بیا هم پکې وړه ګران دي. نو زمونږ د صوبې وسایل چېرته کې دي؟ صوبه کې حکومت شته دی نه چې په د قام طرف ته پاملرنه وکړي. وزیر اعلی کله یو خوا کله بل خوا. نن هم د 40 ګاړو په قافله کې انګو ته رسېدلې دی. خو دا پرونی چې کوم میډیا پرشر روړو چې په دغه جنازه کې تا شرکت ونه کړو، تعزیت ته نه ځې، نو نن هلته کې لاړه او بیا یې یو روایتي جرګه خو هم کړې ده او روایتي خبرې خو هم شوي دي. نو ګراني انتخاب ته رسېدلې ده او د قوم ژوند چې کوم دی نو هغه سخت شوی دی. خو وفاقي حکومت ته، صوبایي حکومت ته پر زور ته غوښتنه کوو چې په خپلو شاخرچو کې کمې راولې او قوم ته ارزاني راولې. قوم نو قوت خریدي بلکل چې کوم دی نو هغه نشته دی. دلته کې چې کوم د اجرت اعلان شوی 40,000 روپۍ مزدور لپاره ورکوي، څوک نه ورکوي. نو ولې نه ورکوي؟ چې هغه سره وسایل نشته. حکومت چې خپله کوم لیویج کسان اخیستي دي هغوی له 22,000 او 23,000 ورکوي. نو اعلان وکړي خو عملي کوي یې نه. نو ګرانۍ انتخاب ته رسېدلې ده. خو ګرانۍ سره به دغه کوو چې تیل ګران شي نو هر څه ګران شي. خو په عالمي سطح باندې دې وخت کې دغه ابنای هرمز چې عنقریب ده چې 3 جزه را روان دي، 2 را رسېدلي پاکستان ته. CNG پمپونه هم بند دي، لاکډاون هم بند دی. وزیر اعلی خو ورسره نور څه نه مني، خو دا هم دې ورسره نه منل که نه چې CNG پمپونه راته کولو. خو د لاکډاون چې 8 بجو نه واله 8 بجې بجلي لاړه شي 11:19 بجې راشي. نو دغه ټایم کې دوکانونه بند شوي دي، هغه دوکانداران تاجران خو هم خفه دي. نو دې دپاره څه کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي. قام له سبسډي پکار ده. هغه 22,000 خلکو ته چې کوم د موټر سایکلو تیل ورکول چې چا له ورکړي په کمنټس کې ووایي چې او الله زر ناظر کې دروغ مو وایه. تاسو چې کوم دی نو خپل ایمان باندې ګوته ږدئ چې یو سړی د هغه ستر علم دین شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب شانتي شخصیت نه ماپ کوي او هغه لونډې لپاړې لګیا وي، نو دغې خلکو نه به نوره څه تمه وساتي؟ د دوی نور کار څه دی؟ هغه ورځ مونږ په هره جامه کې خلک شته دي چې هغه پروپیګنډې کوي. او هغه ورځ یو کس ووي ما نه به انټرویو ویلې او مولانا امجد صاحب د دې ګواه دی. او هغه څه وایي دلته د وزیر اعلی څه کار دی او د وزیر اعلی څه کار دی او د وزیر اعلی په دې کې څه کار دی.
نو دلته پولیسو کار دی خو پولیسو به وزیر اعلی زور وروړي او وزیر اعلی به دې له وسایل هم ورکوي 704 ارب روپۍ د دغه پولیسو وخلي شوي دي دغه په بنو کې چې دا کومه بمي چاودنه وشوه دا پولیس والا شهیدان شو نو په وسایلو باندې نیوکې کېږي نو دا وسایل به څوک ورکوي دا وزیر اعلی ورکوي د حکومت پې ورکوي نو هغه ځان په شر درست کړو چې زه خو د عالمانو په جامه کې خو خبره چې کوم دی نو عجیبه عجیبه کولې نو خلکو هغه کلیپ کټ کړی وایرل کړی دی ګوري خو په خپلو صفونو کې دغه شانتې خلکو باندې نظر ساتي چې میر جعفر او میر صادق په دغه جامه کې رادننه کېږي نو چې دغه خلک نه معاف کوي عالمان نه معاف کوي نو موږ او بل پکې څه یو خو به هر حال دې وخت کې ژوند ډېر سخت شوی دی دې طرف ته پاملرنه پکار ده ډېره مننه